ما غبل چاله اجازه ورکنو چې ما خام شنی ویجی په اجازه بل ورکوم ما الف دی ویل نه دی ته ټوپک نیسی کمال خبره ده ما سار می در کراتی ما خام بل ورکه ما خدای ته وګوره یو کال دو په کې خواریو کاله بل ورکو نو تاسو په تلی کې درغونول غواړي چې خانقاه ته لرجو ا دې غاړي ولی الله رازو او ارسرا تخکاری سروب را تزمګه کوي کول عبادت چې پاسه مو اډو کې می خوږي چې کېده په اډو کې می خوږي کنه نو نشم کوله نو دی مولایانو څخه چل ولوي شوي شوي دای ته غډیر خو چلونه دي خو خدای مخوار نه کتا ته نږدې نه راځي اله روزه کې راځي ښا الکه دا نور ورځو کې څه چل چې تاسو نه راځي نو ما سوچو که مې د عبادت څلور مراتب دي قیاما په ولاړه باندې عبادت کو په قیاما باندې ستړی شو والا قعودا په ناست باندې عبادت کو نو په ناست باندې ستړی شوې ناجي سړی ملا خو شي بس ډډه لګی نو علی جنوبهم ډډه ولګو نو ډډه ولګو الله یادو مخ په قبله باندې پریوزه الله یادو نو چې په دغه کله کله سړی ستړی شي ځکه و یاره دومره مې ذکر وکړو بس دی نو دا درې مرتبې شوې ښه قیاما وقعودا وعلى جنوبهم او په ډډه او څلورمه مرتبه کومه ده نو زه دا څلورمې ته ډېر رمولې تاسو پیژنئ د خټکو دا راسته خو پیژنئ که نه زه د خټکو هغه راسته یم زه وایم یا الله ويتفکرون فی خلق السماوات والارض نو د دې نه پس به د تفکر شروع کی تفکر شروع کی په پیدایش د اسمان او د ځمکې کې کائناتو کې فکر وکړي نو چې فکر وکړي داسې لیدلي اسمان ځمکه غرونه بر بحر ځنګلې سمه ښار دهات دا ټولې لیدلي نو دې داسې یو فکر وکړي بره او کته او تمامه ځمکه باندې نو اخر کې وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا یا الله دا تا عبادت نه دي پیدا کړي دا تا فضول نه دي پیدا کړي ځکه فقنا عذاب النار سبحانك پاکی د تعالی د فضولونه ته پاکي فقنا عذاب النار او بچ کې موږ د عذاب د اور نه نو چې دا وایي که نه نو سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ثوی تفکر ساعت خیر من عبادت سنة یو ساعت فکر تاو کو دا د عبادت د یو کال نه بهتر دی تاسو چل خیم مونږ خو عبادت ډیر نشو کولی نو راشه چې حکمت وکړو الله تعالی پیغمبر راته ویلی دي قربان د سید الکونین نه هغې ارشاد کړی تفکر ساعت یو ساعت فکر وکړو په څه کې په کائناتو د رب کې د ځمکه اسمان بر بحر ما چې کوم لیدلي نو د په هغې نظر وکړم داسې وګرځم دا فکر ډېر تیز شی دی اسمان ځمکه خو خپل معلومه خبره ده تا چې کوم لیدلي دا غرونه سمې دریابونه وطنونه نو ته دقه زر فکر کې راولې نو وروسته ووایې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دی ورپسې ووي چې ودې وي او د دې فکر څومره ثواب دی نو سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي تفکر ساعت خیر من عبادت سنة مشکات شریف حدیث دی یو ساعت فکر تاو که د عبادت دی یو کال نه بهتر دی نو دا فکر کوئ نور خو ټول د خټکو ناراسته یی ښه موږ عبادت کولی شوې نشو کولی نو دا اخر کې پښمني کې وروستو چې وده کېږئ دا ذکر کوئ بیا ورپسې فکر کوئ ښه نو ستا هغه لږ وخت هغه ګینټه دوه درې هغه په عبادت د یو کال باندې الله تعالی بدلی ثواب دله درکوي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به درته ووي
او رونو یو بل بزرگ دی هغه وایي تفکر ساعة خیر من عبادت 60 سنة یو ساعت فکرو کې په کائناتو کې دا بهتر دی د عبادت د شپېتو کالونه. ابل بزرگ وایي تفکر ساعة خیر من عبادت 1000 سنة یو ساعت فکرو کې د عبادت د 1000 کالونه بهتر دی. بیا مې په دې سوچ کو چې یاره دا یو 80 ویلي دي بل 1000 ویلي دي رسول پاک 100 ویلي دي دې کې څه مطلب؟ نو دا د هر چا د فکر اس دی خاله اس د فکر اس دی. څوک ډېر الله ته محبوب وي څوک هغه بالکل ځان اعضا جسم ته ختم کی او بس یو تی نو د هغه عبادت په 1000 کالو دی. هغه بل خپل ځان ساتي خو کائنات هر څه به ختمیږي د عبادت د 80 کالو ثواب دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر مسلمان که امی دی که مشر دی که کشر دی خو چې دا وایي چې د کائناتو کې فکر وکړي نو دته الله تعالی د کال عبادت ورکوي. دا د هر چا خپل خپل رفتار دی. ګوره څوک 240 سپیډ کې دي څوک په 100 کې دي څوک په 60 کې رواني دا سپیډونه دي ښه بیا په دې کې الله دې زمونږ ستاسو دا سپیډ ښه کړي. الله تعالی دې مونږ تاسو له اوس فکر بس کې وہی فکر آباشد کہ بک شاید رہی. فکر آغا دے چې تا ته نیغ لار برابر کی د سلطنت د الله د قربت. فکر آباشد کی بک شاید رہی راہ آباشد کی پیشارت شہی. لار آغا دا چې تا ته قربت د الله ملاو شي د الله رضا درته ملاو شي. لار آغا دا د دې فکر سره په عبادت سره په اذکار سره په دې مراقبو سره په دې سره قربت د الله ملاویږي. قربت د الله راضي او د الله قربت چې راغی مزیدي رونو ځکه چې الله دا توفیق تعالی او مال راکړ چې په ژبه باندې ذکر کوو لګیایو. قرآن ذکر دے مدارک لیکلی دی قرآن ذکر دے موز ذکر دے اقم الصلاة لذکری بام ذکر دے اقامت ذکر دے لا الہ الا اللہ ذکر دے او قرآن ذکر دے. دا پینځه واړه لیکلي دا ټول اذکارو کې دي دا ټول په اذکارو کې راځي. او تعالی د ذکر توفیق درکو نو ته څه چل کو لئن شکرتم که په دې شاکر یې پښتو کې وایي که په دې ډېر خوشحاله شاکر یعنی ډېر خوشحاله په دې چې شکر دی الله ماله په دې باندې توفیق راکړو ذی راوستم زما ژبه جاری کړه ماله توفیق راکړو. لئن شکرتم که تاسو شاکران شوي په دې خوشحاله او خوشحاله شوي لأزیدنکم زه به نور توفیق در کوم لأزیدنکم دوی نجونې ورته کېښود خامخا زیاتې به کوم خامخا زیاتې به کوم نور به تعالی توفیق در کم طاقت در کم نور انعام در باندې وکم. وإن کفرتم که ناشاکر شوي یاره جي مونږ خو میاشت تېره کړه لسره دې پرېږدې چې ته ښه خوب ونه لیدو هلکه ته خوبونه له راغلی چې خوب ووینې که ته د الله قربت له راغلی خوبونه دې کېده دې زمانه کې څوک خوب ویني. مولانا اشرف علي رحمت الله علیه زمانې ته وګورئ هغې ته وګورئ یو سړی وله راغی ویي جي د وخت چې حضور صلی الله علیه وسلم سره دیدن خوب کې میلاو شي ورته وایي چپ شه خدای دې خوار نه که چې دا په امت کې شکر وباسه ته لا دیدن غواړې پوه شوې شکر وباسه چې په امت کې په هغه سنتو عملو کې شکر وباسه چې الله دې جومات ته راولي
ته دیدن غواړې دا د دیدن زمانه نه ده او دوم داسې رونو یو زلمی سړی و ځوان هلک و نو هغه به رسول پاک ډېر لیده ډېر به یې لیده ملاقات به یې ډېر کېده نو چې شپېتو او یاو ته ورسېد جاخت یې جوړه شوه نو وروسته به یې بیا نه لیده یو ورځ رسول پاک ولیده خوب کې ورته وایي حضرت مخکې به ملاقات ډېر کېده اوس زه ویرېدم زما حالت خراب شوی دی زما حالت خراب شوی دی زه په ځان ویرېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چپ شه ستا حالت ټیک دی بلکل هغه شان دی ټیک دی ته چې زلمی وې زما زمانې ته نږدې وې زما زمانې ته نږدې وې ته چې بوډا شوې زما زمانې نه لرې شوې دا د بعد د زمانې اثر دی په تا پرېوت اوس موږ کومه زمانه کې یو دې زمانې ته وګورئ که نه نو په دې زمانه کې که تا ونه وینې زه ونه وینم نو د زمانې د بعد اثر دی په موږ پرېوت رونو تا له خو خدای د سنتو توفیق درکوي د درود شریف توفیق درکوي د ذکر اذکار توفیق درکوي په ښه ځای ته دې راولي اعتکاف یې در باندې وکړو په یو بهترین مقام زمان مکان کې ستا حالت ښه دی خو د زمانې د بعد اثر دی نو که لیدی نشي ما هغه بله چاله اجازه ورکړه نو چې ماښام شو نو ویجي په اجازه یې بل له ورکوم ما الف دې ویلی نه دی بېته ټوپک نیسي کمال خبره ده سهار مې درکړه ته یې ماښام بل له ورکې ما خدای ته وګوره یو کال دوه پکې خواري وکړه هله یې بل له ورکو نو داسې هم په تلي کې درغونول غواړي چې خانقاه ته لاړ شو د دې غاړې ولی الله راځو او ارث راته ښکاري سروب راته ځمکه ښکاري سپینم راته ښکاري نه نه دا لیونی ښه ای خیالت تو محالت دو جنون دا د لیونتوب دی دا د هوښیارتوب دی چې الله دلته راوستې فقط دا د هوښیارتوب دی دا مو وایي چې تا نه په څوارلس سوه کاله پس تا نه زبر جوړېږي پوه شوې شکر وباد دی پوه شوې خفه کېږئ ما دغلته یو کلی دی بله نوم یې رانه هېر شو سړیه غلامان هم بره دی یو کلی هغه په خر باندې دغه وړلي وو بټنګ یې وړلي وو نو یې چا ترې وانغستل واپس راغی ورته یې ویې ده تړیه که چا بټنګ وانغسته خر خو نارنجی ولیده که نه نو زه درته وایم یروره تاسو ته که څه خوب میلاو شو که میلاو نه شو په ښه ځای کې خو شپه تېره کړه که نه په ښه نیت کې خو رالی که نه په ښه مجلس کې خو رالی که نه په ښه اراده کې خو رالی که نه په ښه صحبت کې خو رالی که نه په زړه کې د یو تړپ یو مینه یو کمې محسوس که که نه دا موږ له ډېر دی وروڼو